لوی قاتلان معاف شولو، لوی دشمنان معاف شولو. لیکن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ فرمائی حافظ ابن کثیر البدایہ والنہایہ کے نقل کړی دی اللہ پیغمبر دا کو کسانو نومونه واغستله دا ګستاخانو دیو د الله د پیغمبر ګستاخی کړي وا شپږ پکې زنانه وي دوه پکې سړیو شپږ پکې سړیو دوه پکې زنانه الله پیغمبر فرمایل اقتلوهم وان وجدتموهم معلقین باستار الكعبه دیو قتل کوي اگر کدیو د کعبه په خلاف پسې ځوړن بیا موزي سوجدا الله پیغمبر د ګستاخ د قتل حکم دغه په کور کې کوي دغه په دروازه کې کوي بازار کې کوي کوڅه کې کوي بلارو کې کوي خانه کعبه کې کوي د خانه کعبه په خلاف کې کوي ما او تاسو سبق راکړي چې ودنه شي الله د پیغمبر د ګستاخ لپاره په هیڅ ځکه معافي نشته الله د پیغمبر د ګستاخ لپاره د ګستاخ رسول لپاره په هیڅ ځکه نرمي او معافي نشته محترم الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم صحابي دی ابو داود شریف کی حدیث موجود دی الله د پیغمبر عدالت ته مقدمه راغله یو زنانه چا په ډېره په بېدردۍ سره قتل کړې ده الله پیغمبر تپوس کړي ده چا وژلې ده یو نابینا ړوند صحابي رامخې ته شو الله پیغمبر ما وژلې ده ولې دې وژله پلان کیا الله پیغمبر دا زما وین زوا د دې د ګېډې نه د ملغلرو په شان دې دوه سپین ښایسته ښایسته بچي وو زما الله پیغمبر بیګی ستاسو په شان کې ګستاخي وکړله ما منع کړله منع نه شوله بیا مې ستاسو د محبت د پاسه د چا محبت ته ځای نه شو ورکولی بیا مې ستاسو د مینې د پاسه د چا مینه نه شوله ځای کولی الله پیغمبر بیا پاڅېدم بیا مې په خپل خنجر باندې د هغې کار تمام کړو الله پیغمبر وفرمیل ابو داود شریف روایت دی الفاظ د ابو داود دی اشهدوا ان دمها هدر امام احمد بن حنبل مسند احمد کې نقل کوي الا ان دم فلانه هدر خبردار د دې وینځي د دې وینه هدر ده بیا هم کله مسله سمجھ کې نه راځي مدینه منورې په اطرافو کې یو زنانه د اسماء بنت مروان هغه د الله د پیغمبر په شان کې ګستاخي کوي اشعار وایي یو صحابي عمر ابن عدي د هغې کور ته ورځي د هغې بسترې ته ځان رارسوي د شپې تیاره ده هغه صحابي وایي زه چې کله ورغلم بسترې کې ورسره ماشومان پراته دي حتی چې یو ماشوم په د سینه باندې لګیا دی پیس کې ویل ومې نه په زور نور نه جدا کړو بیا مې خپله توره خنجر راواغېستو په دا سینه کې مې ورکړو ښکته مې ورباندې راښکو په منځ مې جدا کړله د الله پیغمبر ته راځي الله پیغمبر دربار ته سبا ته ځان رارسوي دی وایي د الله پیغمبر ته چا خبر ورکړی و اطلاع ورته میلاو شوې وه د الله پیغمبر خپل دربار کې تپوس کوي دا زنانه چا وژلې ده هغه صحابي وایي ویل ما ورته د الله پیغمبر ما وژلې ده ما ته پلان کې ولې دې وژله ما ورته د الله پیغمبر ستاسو په شان کې ګستاخي کوله ټول علاقه ورباندې ګواه وه رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمیل او د بنو مسلمان دوره هغه پیغام د الله د پیغمبر درته درورول غواړم الله پیغمبر وفرمیل اذا احببتم ان تنظروا الى رجل نصر الله ورسوله بالغیب فانظروا الى عمر ابن عدي اے خلکو که تاسو هغه ځوان قتل غواړئ که تاسو هغه عاشق رسول قتل غواړئ که تاسو هغه غازي قتل غواړئ چې صرف د گفتار غازي نه دی هغه کردار غازي دی هغه صرف د پي مجنون نه دی هغه وینې مجنون دی که تاسو هغه عاشق قتل غواړئ چې ګستاخ جهنم رسید کړی دی هغه د الله او د رسول سره په شیشه برای راست امداد کړی دی فانظروا الى عمر ابن عدي تاسو عمر ابن عدي وګورئ د دې مجاهد دیدن وکړئ دیو سره ټول زور دی غازی فیصل خالد حفظه الله قانون لاس کې واغشتو قانون یې د خپو د لاندې کو آئین یې پامال کو نو محترمو دغسې نظر زمونږ د ملک د آئین 255 میں بھی چا چې د رسول الله سره چا چې د یو پیغمبر په شان کې ګستاخي وکړه د هغه سزا سزای موت ته پانسي به ورته ورکولی کېږي دا د ملک د آئین فیصله د قانون دی 2 کاله طاهر نسیم ملون پېښور کې عدالت ته پیش کېږي هغه د نبوت دعوه کړې وي صرف قادیاني نه و هغه د نبوت دعوه کړې وه دا خبره دې واضحه وي 2 کاله پیش کېږي د هغه ویډیو ثبوتونه سترې ګواهان سترې پوره علاقه ګواه ده جج صاحب غریب مجبوره دی فیصله نشي ورولی چې کله 2 کاله کې ستا عدالت فیصله نشي ورولی بیا به دغه ځوانان مجبوره کېږي پاڅېږي به بیا به د قاضي